أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین. قابل قدر سامعین و ناصرین، یو ټکی ډېر زیات استعمالیږي او مفید، مؤثر او اسلام ورباندې، قرآن مجید ورباندې تاکید ده. هغه د سادگی یا سادګۍ والا زندگی اسلام ورباندې تاکید کوي، ټینګتیا ورباندې کوي، اهمیت ورکوي. سادګۍ د دغې دنیا کوم قوانین دي د فطرت هغه سره مطابق دی. څه سادګۍ نه مراد دا نه دی چې ته دا شی ما استعمالوه، ښه شی ما استعمالوه، یا ښې جامې، ښه لباس، ښه فریج، ښه کلینه، ښه کور. قطعا اسلام دا نه معنی نه کوي چې دا ښه ده. یعنی هغه شی ښه صحیح طریقې سره استعمال شي، مصرف درست وي، مطابق وي، حدودو کې وي، لیمیټس معین و مشخص وي. صدقه مقابله کې زرق و برق زندگی، داسې زندگی چې خلک وایي چې دا نوی شی دی، انګوش نما څه مو ورته ویلی شو. کوشش یې دا وي چې علاقې کلچر، هغوی ثقافت، هغو اصولو خیال نه ساتي. لباس کې داسې لباس چې هغه انګوش نما وي، کور کې ځنه داسې فیشن چې هغه انګوش نما وي، ګوډې کې داسې وي چېرې داسې ګوډی چې هغه مثلا ټیک دی پیسه به وي، دولت بعد سره وي، خو داسې شی چې هغه وخت نه مخکې استعمال شي، وخت نه مخکې هغه ختم شي. یو نقصان خو دا دی چې واقعا دا ډېره ښکلې جمله دی مولانا وحید الدین خان والا، چې دا انسان بیا همدغو شیو کې محدود کوي. انسان مخکې ترقی نه لوي، بس د مادي زندګۍ سره یې شوق شي، ښه لباس، ښې جامې، ښه ګوډی، ښه کور، د شهرت طلبي اسادګي نه وځي. هغه دا نقصان شي چې کوم انټلیکچوال ډیولپمنټ څه ورته وایي، یعنې ذهني ارتقا څه ورته وایي، چې انسان ذهن کومه ترقۍ مخته ځي هغه نه راوغورځېږي. ځناور والا زندګۍ چې ځناورو زندګۍ کې خوراک شکاک دی، خوب دی، دا بیا دغو شیو سې سر شي. نو دې وجې نه سادګي کې یو کمال دغه دی چې انسان کوم ذهني ارتقا دی هغه یې سره مخته ځي. وکسوی تاسې ساینسدانو تاریخ پړاو کوئ، تاسې د فقهاو تاریخ پړاو کوئ، یا داسې نور داسې علما چې هغوی ترقۍ کړي دي، غربت کې، تکلیفونو کې زیات په دغو شیو فوکس نه و. ځکه یایي د خود مولانا وحید الدین خان والا جملې زه درته ځکه تکرار کوم چې خوند دی جملو کې چې صدګي د روحانیت لباس دی، صدګي د روحاني انسان کلچر دی، صدګي د رباني انسان خوراک دی، صدګي د فطرت اصولو نه دی، صدګي سنجیده انسان روش دی، صدګي ذمهدارانه زندگی علامات دی، صدګي د با مقصد انسان طرز حیات دی. پکار دی دا شی اوس وخت نن ایمو مشکلات شی دي اوورال دا مشکل سره مو روبرو یو، چې دي بیا عواقب نقصانات انشاءالله ښه تفصیل سره ما اراده شته څه خبرې وکړو او بار بیا ونه کوو. د واده والا زندګۍ دی بې نهاده اسراف، بې نهاده غیر صدګي، لباس کې، ګاډو کې، حتی خوراک کې. ځنه اوسه د شهرونو کې شته دي هغه حلونه بوک کړي، لاکو کروڑو خرچې، او بیا هغه د سوشل میډیا زینات جوړ شي، مغه ته د خوشحال وي چې یاره داسې فینسي واده و، نیمو غونده واده چوکړی نه دی، وش بچټي دنیا مسالې کې کمپیټیشن کوله، مقابله کوله، د هغې دنیا والا سوچ بیخي ذهنه وځي. مثلا ښځو منځ کې کمپیټیشن، سړیو منځ کې ځوانان مقابله کوي چې ما فینسي واده وي، نیمو غونده واده سره چوکړی نه وي، خو واده تیر شي، کال دې وځي، شپږ میاشتې وځي، خپلو کارونو خیمان شي، ځنه کسان سودی کړی وي ورته، ټریکټر یې ورته راوبسلی برګین نه، بیا هغه پیسې لنډول او تعذب جوړ شي. که دې هغه مقابلې کې صحیح مینجمنټ سره، مشورې سره صدګۍ والا واده وشي، مغه لباس ته وي. مغه لباس کې څه دی قسمونه دي، د 70,000 یا د 1,24,000، 1,20,000، 1,10,000 جوړه چې هغه یوې شپې کې ضایع شي. که هغه مثلا مغه پیسې مخکور والا ته مهر کې میلاو شي، هغه ته مثلا د هغه زندګۍ
آینده سوچ د پاره بیمه وته وشي مغو پیسو باندې مغه پیسې وته بانک کې تخیری شي بانک بیلنس ته جوړ کې کېدای شي سبا خدا نخواسته انسان د زندگی خو یو روډ په شان ده څنګه کې پوخ روډ اشته چې انسان پوخ روډ باندې کله روان دی غرور شکار نه وي وخت کچا روډ نه روان دی زندگی انده شه ده غربت راتلی شي مشکلات بیماری راتلی شي ماغه خځوي ماغه بانک بیلنس وي ماغه ته په کور روش خود خځو په کور دي دا سوچ وکي چې زبدا اکی ویوريزي پاره دغه جوړو استعمال دا اسراف ولا جوړي دا صدقه نه هټ کر ویوريزي تعریف ده کسه دغه تعریفو نه څه फायदा نه مليږي کټوله دنیا ته تعریف وکي څه फायदा کو نه کوم کسان چې د شهرت ولا تکي دي هغه تاسو کې سوال کوم چې شهرت څه फायदा ده تصویر د ټوله دنیا کې پرشون شي څه फायदा کو څه به وسغټ شي مثلا څه به تو زندگی کې چینجز څه سره روشي آیا ټول دنیا کې ټول نه زیات شهرت شیطان ته نه دی حاصل هر سړی پیژندي هر ژبه کې شیطان یې باندې ماشته مګر په خې دی یادیږي شهرت یا چوکې تو نما واخلي او دې سره خپل زندگی خراب کې ورته وچوي صدقه والا زندگی د روحانيات غذا د روحانيات لباس د یو ربانی روحانی انسان کلچر دا شی مو ویری په ویرو په کور د متوسط زندگی کې خه مینجمنت درست مینجمنت صحیح طریقې سره د زندگی مینجمنت کولو لپاره بهترین سټرکچر خان خوري نقشه هغه د سات کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.